نو الله پاک جل شانه نور او سپوږمۍ دا دواړه رڼا والا ګرځولي دي. نو د نور د پاره لفظ دویا استعمال کو او د سپوږمۍ د پاره لفظ نور استعمال کو چې نور مو د دویا د پاره ګرځولي او سپوږمۍ مو د رڼا د پاره ګرځولي. علماء وی چې دا الشمس د پاره دویا دا هغه رڼا ته ویل شي چې دا ذاتی وي. ذاتی رڼا چې د یو څیز هغې ته دویا ویل شي او چې یو څیز د بل نه رڼا حاصله کړي وي نو هغې ته نور ویل شي. نو د نور رڼا چې ده دا ذاتي ده، نو د دې وجې نه د نور رڼا ته دویا ووي او دا سپوږمۍ د نور نه چې کوم دی رڼا حاصلي نو د دې دا رڼا خپله نه ده بلکې د نور نه یې جذب کړې ده، د نور نه چې کوم دی رڼا راښکلې ده. نو دې وجې نه د سپوږمۍ رڼا ته نور ووي. دواړه قسمه رڼاګانې دي. دویم دا چې نور دا رڼا ده، د سپوږمۍ دا رڼا ده، خو د نور رڼا ته یو انسان نشي کتلی، یعنې نور ته مخامخ نشي کتلی، بوچ کېږي، سترګې برېښي. او سپوږمۍ چې ده نو دا کو د 14مې سپوږمۍ اومي خو د انسان سترګې نه برېښي، انسان ورته کتلی شي. دریم دا چې د نور په رڼا کې ګرمي وي، نور رڼا هم ورکي خو ګرمایش هم ورکي. ګرمي لکه په دې دور کې انسان نور ته چې کوم دی نشي ټینګېدی، دومره سخته ګرمي. نو رڼا هم ورکي خو د رڼا سره سره دا ګرمي هم ورکي. او سپوږمۍ چې ده نو دا رڼا ورکي خو بغیر د ګرمۍ نه. نو دا د دواړو کې فرقونه دي. نو چې خپله رڼا د یو څیز ذاتي وي هغې ته ضیا وي، هغې رڼا ته په عربۍ کې. او قمر د کومه رڼا چې ذاتي نه وي د بل نه حاصله کړې وي نو هغې ته نور وي. یعنې الله پاک جل شانه د انور او سپوږمۍ د دې منازل مقرر کړي دي. د دې دواړو دپاره منازل، خاص منازل دا د منزل جمع ده او دا جای نزول ته ویلی شي. د دې نور او د سپوږمۍ دپاره الله جل شانه خاص خدونه مقرر کړي دي. نو هغې ته چې کوم دی منزلونه ویلی شي. دا خاص خدونه چې دي د سپوږمۍ دا خپل چې کوم دی دورانیه دا په یو میاشت کې پوره کوي او په دې یو میاشت کې یا د یو کم دیر شي یا د دیر شي، خو په دې کې دا یو ورځ سپوږمۍ غیبه وي. نو د دې وجې نه د سپوږمۍ منازل چې دي دا اتیش او د سپوږمۍ په دې حساب باندې هر څوک پوهېږي. دوه قسمه حسابونه دي. الله وی ما دا د حساب دپاره مقرر کړي دي. یو حساب شمسی دی، بل قمری دی. شمسی او قمری. نو شمسی چې دی د نور چې کوم حساب دی هغه جنوري او فروری او مارچ او اپریل دا چې کوم دی یا جیټ او دغه ساون او دغه سیزونه چې دي نو دا د نور سره متعلق دي، دا د نور په حساب سره دي. او روجا او اختر دغه یعنی شوال او رمضان او شوال ذی قعده ذی الحجه دا میاشتې چې دي دا د سپوږمۍ په حساب سره دي. نو دواړه حسابونه چلیږي. نو د اسلامي چې څومره څیزونه دي نو دا د قمري حساب سره متعلق دي. لکه روجا نو دا د قمري میاشت سره متعلق ده. اختر یو سړی زکات ورکي، قرباني کوي، دا ټولې خبرې د سره متعلق دي. د قمري میاشت د سپوږمۍ چې د حساب چې کومې میاشت دي د هغې سره متعلق دي. او بعضې اسلامي څیزونه د نور هغې سره متعلق دي. لکه د مونځ دا ټیبونه نو دا د نور د حساب سره متعلق دي. نو دا دواړه الله فرمایي دا موږ دغه دپاره د چې تاسو د دې هغه حساب معلوم کړئ، کال معلوم کړئ، میاشت معلومه کړئ. د دې دپاره الله پاک وایي دا موږ ګرځولي دي. نو د سپوږمۍ دپاره منازل د 28 دي او د نور خپله دورانیه خپل چکر دا په کال کې پوره کوي. نو د نور دپاره منازل چې دي 315 یا 315 دي. د دې دپاره منازل 315 یا 315 منازل دا د نور دپاره دي. خو د سپوږمۍ په دې حساب باندې هر څوک پوهېږي، عام خلک به هم پوهېږي. د نور په دې حساب باندې عام خلک نه پوهېږي. لکه سپوږمۍ عام خلک هم وایي دا نن د 14مې ده، نن د 15مې ده، نن د 14مې ده او نن چې کوم دی پکې 2 ورځې پاتې دي او 3 عام خلک هم پوهېږي. خو نور دا حساب ګران دی، په دې باندې عام خلک نه پوهېږي. دې څوک نشي ویلی چې دا نور وګوري او د ورځو د کال اندازه مقرر کړي. په دې څوک نه پوهېږي عام خلک.
په دې خاص خاص خلک پوهېږي په دې حساب باندې. نو دا د الله د قدرت نشانی دي چې شپه راځي ورځ راځي، کله شپه اوږده شي او کله شپه الله لنډه کړي. او الله فرمایي چې د شپې څه حصه راواخلو پر ورځ کې ورنن باسو، د ورځې نه څه حصه راوالو شپه کې ورنن باسو. نو دا د الله د قدرت نشانی دي. دا شپه لنډي او کله اوږدي، ورځ کله لنډي کله اوږدي، دا الله پاک جل شانه کوي. دی وجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کو یو کس دی په غر کې پیدا دی، د هیڅوک نه دی لیدلی، د هیڅ یوازې لوی شو، د یو انسان نه دی لیدلی، د یو پیغمبر د دعوت لپاره نه دی تللی، د یو تبلیغي د دعوت لپاره نه دی تللی، د هیڅ شی نه دی لیدلی، بیا هم په ده باندې ایمان راوړل واجب دي. وی ځکه دی به د کائنات ته ګوري نه چې دا دومره لوی اسمان په خپله خو نه دی پیدا شوی، د دې حالاتو تغیر او تبدل ته به نه ګوري چې ورځ اوږدېږي شپه لنډېږي. دې ته چې دی ګوري نو خامخا به دی ایمان راوړي، په ایمان راوړلو دی مجبوره دی. نو که دی ایمان راوړو هم به الله رانیسي، داسې نشي کېدی چې یو کس ته څوک نه تللی، خامخا به ورته څوک تلي. خو که بالفرض لاړ هم نشي که نه به د باندې بیا هم ایمان راوړل واجب دي.